अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अन अबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु हद्दसहु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वालिन कान कसियामिद दह्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा काबिल क़दर ढेरों गैरतमंद मुसलमानों, हाजिरीनों, और सामीनों, द रमज़ान मुबारक म्याश यकीनन दागे रमज़ान असल मकसद आगा फजान की तक़वा वस्तलू दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरा यौ क्लक ताल्लुक़ जोड़वल असल मकसद हो। दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवामिर बांदी अमल कवल द रमज़ान मुबारक मकसद हो। द नवाही द कमुकारून ज मुसलमान मनशवी दे दागी न मन केदल द रमज़ान मुबारक असल मकसद दे। मुहतरम दा खबर महकम करे दा छि द रमज़ान मुबारक मकसद सिर्फ रोजे निवल दी छि सिर्फ रोजे इंसान मुस और उमूमन दासी ची इंसान लुग तीर की नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर लुगा
د بنده په لوګه باندې سفیده نه رسی. ډیر خلک داسې دي هغه لوګه تیری. داسې خلک هم شته چې صحت د پاره صحت ډیر غټ نشي د هغې د پاره لوګه تیری ډایټینګ کوي. نارینه زنانه داسې هغوی ډایټینګ کوي لوګه تیری په ځان باندې نه خوراک کوي نه څښاک کوي. محترم د رمضان مبارک د روزې د نیولو مقصد کما او تعالی شان د سوچ کو پدې کما میاشت تیره شو د رمضان د اولنې شپې نه سوچ کو په کما ورځ باندې چې میاشت ولیدل شو زمون د مسلمان لومبي عمل سو هغه دې ته سوچ کی. لومبي مون په تراویح باندې ابتدا وکړه او تراویح د دې د پاره چې دا زمون تعلق د الله سره پیدا شي. شل رکعات تراویح الحمدلله زمون مسلمانانو ورونو کړی دي نارینه او زنانه وکړي دي. پاګه کې سلويخ سجدي مونږه پار تراویح کې وکړي ارش پار صرف په تراویح کې. محترم دا عملاً یو ټریننګ څنګه چې فوجي تا څنګه چې پولیس تا څنګه چې یو بل د ادارې یو فرد ټریننګ ورکول کیږي ټیچر ته استاد ته ټریننګ ورکول کیږي. دا ټریننګ د دې لپاره چې دې د باقی راتلونکي دور د دې اعمالو مطابق تیر کی دغه شان د دې تیر کی. مونږ پکې تراویح وکړې پای کې مسجدي ولګولې. الله رب العزت د ټول نه محبوب چې بنده ټول نه زیات نږدې هغه د سجدي په حالت کې سلويخ سجدي ارش په مونږ سیوا یو لګولې. او دا د دې د پاره وی چې دا بندا په دې سجده باندې عادت شي او دی بیا د رمضان مبارک په میاشت نه علاوه دی بیا فرض هم کوي په آسانه باندې او فرض خو به کوي چې نفل مدد دی نفل او سنت له موخور کوي. دا ترنګ مونږه لوګه تیر کړه او چې کله انسان ته لوګه ولګي د نفسانی خواهشات چې کم دي دا مړشي کم شي. کله انسان په خېټه موړي نو دغه د ګناهونو زیات کیږي. موږ پښتانه وایو ماړه خېټه سندري وایي. نو کله چې خېټه مړ شي نفس موړ شو دا نفس دا شي چې ذات څومره مړاو دومره به تا ګناهونو په دلدل کې ورځي. کم خلک ډیر لږ خلک داسې چې الله مال ورکړي او ډیر ورکړي بیا انسان په نیکه کې مبتلا نیک اعمال کوي. ورنه تاسو عموما وګورئ عام چې کله مال زیات دی چا سره د چا رزق سیوا او زیات دی د چا د دنیا نور ضرورتونه برابر دي صحیح پوره کیږي. خلق اکثر په ګناهونو کې مبتلا دي نفس موړ دی ګناه کې مبتلا دی. دا نفس دی اوږي کې بیا به د ګناه نه دا کس لري کیږي. موږ تاسو په رمضان کې ولیدل لوګه به محسوسېدله کوشش به دا وکړو یو شی ته کینو ذکر تلاوت وکړو چا سره خبرې هم نه کوو داسې وکړه نه وه. او چې کله خېټه مړی نو چېرته ناست یو پردی غیبت کوو چېرته په صحت برابر دی طاقت په بدن کې شته دی روټۍ برابر خوړلې ده. تاسو ګورئ هر ځای کې جګړې د ځان دی تیاری پردی جګړې په سره دي ولې صحت هم برابر دی
او چې کله لوګي روزه نیولې د لوګو ته لګېدلې تاسو پورې څوک سره جګړه کوي را ماپ کا بس روزه مې د پرې دوا پردې جګړه پرې د خپل جګړه پرې دي چې دا جګړه ونی شي کوي دا د رمضان برکتو ما او تا دا او خود لشو چې د رمضان مبارک په میاشت کې دا ته لوګوا نو تا د ګناهونو نه ډډه کوله دا د دې برکات دي د رمضان مبارک د میاشت دی دا د برکت دا د رمضان مبارک د میاشت دي اثرات دي ما او تا دا او خود شو کته ځان د ګناهونو نه بچ کې نو په مړه خېټه خوراک مکوا کوشش کوا درمیانه خوراک کوا معتدل خوراک کوا پدې کې بس دا فائدې د جنگ جګړو محفوظ دي او محترمو دا لوګه مونږ ته ولګي دا احساس ملاو شو لوګه ولګي د غریب د غربت احساس ملاو شو د غریب سره به خیر خواهی کې داغه خیال بساته امو ته تعلیمات پر رمضان مبارک په میاشت کې داو اسم شتا د غریب خیال ساته خو د رمضان په میاشت کې بیا نورم تعلیمات زیاتو اجر او ثواب په کې بیا نورم زیاتو چا یو غریب لا چا یو روزدار لا د روزماتي تنظیم کو الله رب العزت دومره اجر ورکړي څومره چې روزدار د پروژې نیولو باندې ورکړي څومره لوی اجر هر سړی یو خو په دې ګریوان کې سوچو کی چې ما څومره غریبانو سره پروژه کې د روزماتي لپاره امداد کړی دی او دې یار سړی سوچ کچا کړي الله دې قبول کړي چا نه دي کړي او عزم کې چې ان شاء الله العزيز د غریب په خیال ساتم په ما دې دا لوګه تیر شو دا لوګه ما د غریب لوګه راته خودله چې په غریب لوګي څنګه به آرام پروتي څنګه به دمه پروتي او په دې لوګه دا غریب بیا لګیا دي مزدوریم کوي ګوټ چاریم کوي پر دې نو کریم کوي څومره ګران کار دی دا ما او تا خودلو دا یو ټریننګ دی ما او تا یو سبق غسل پکارو الله دې چې موږ دې نه سبق وایو محترم دارنګي د رمضان مبارک په شلو رکعات تراویح کې موږ قرآن تلاوت وکړو چې کوم سنت عملو الله دې چا چې کړی الله دې قبول کړي دا دې خبره د پاره چې ګوره منځ ته ودرېږي قرآن پکې وایا کزان لکېنی قرآن وایا د قرآن تلاوت کوا دا ټریننګ مونږ په رمضان کې چا قرآن تلاوت کړی دی هغه ته به احساس شوي چې څومره خوند او لذت پکې دی څومره مزه پکې ده او چا چې نظام خلاص کړی دی هغه هم ځان ته سوچو کې چې یاره په ما باندې قرآن څومره بوج جوړېږي او قرآن چې زه راوالم سر درد شي یاره سر مې درد کوي سر را باندې چکر وای مونږ چې څلور ګنټې ګپ ته ناست شو سر را باندې چکر نه کوي مونږ چې په ګنټو ګنټو هلکان موبایل ته ډرامو ته په مختلفو لهو لعب ته ناست شو مونږ باندې هېڅ بلا نه راځي چې کله قرآن ته کښېنو سترګې مو تورې تورې کېږي سر را باندې ګرځي او ټکي را لنډېږي مختلف قسم تکلیف را باندې راځي دا ولې مونږ د دې عمل سره عادت نه یو دا د حافظانو نه د قرآن د قاریانو نه د قرآن د باقاعده تلاوت کوونکو آیا تاسو کې څومره مزه او لذت پکې دی څومره خوند پکې دی چا چې د قرآن تلاوت کوو د رمضان په میاشت کې د رمضان په میاشت باندې پوه شوي نه دي د رمضان میاشت چې لنډوله په اعمالو سره لنډه کړې ده هغه ته مزه میلاو شوې ده د رمضان پسې خفه دی مونږ په اختر خوشحاله یو نیکان خلک د روجي په تلو خفه کېږي خوشحاله نه کوي که یو خوشحالي د اختر شریعت خوشحاله حکم کړی دی او کول پکار دي سنت عمل دی خو د رمضان په تلو باندې خفګان هم پکار دی
زمونږ نه د رمضان میاشت څنګه راغله او څنګه لاړه پوه هم پرې نه شو. محترمو عرض مې دا کوو چې یوازې د رمضان مبارک دا میاشت دا صرف د روجو دپاره نه وه چې موږ روجې نیولې بس نه، دا صرف د لوږې تېرولو دپاره نه وه، بلکې په دې کې د روجې د دې دپاره وې چې موږ سره احساس پیدا شي د غریب. تلاوت پکې د دې دپاره و چې موږ پکې بیا باقي 11 میاشتې د قرآن د تلاوت اهتمام کوو. او دا قرانګي دا نفلونه چې پکې مونږ کول تراویح نفل دي، دا مونږ کول د دې لپاره چې بغیر رمضان نه بیا مونږ د سنتم پابندي کوو د نفلم پابندي کوو. په دې کې مونږ د صدقې اهتمام کړی، د خیرات اهتمام مو کړی، د زکات اهتمام به مرګرو کړی دی. الله دې قبول کړي. د دې لپاره چې باقي 11 میاشتې زما د الله سره یو تعلق دی، غوند 11 میاشتې دا زندگی باقی مانده زندگی چې کوم 11 میاشتې د کال دا په نیکو اعمالو کې تیر شي. محترمو یوازې په رمضان کې بیا ګورې صرف روجې نه دي، روایاتونه یو څو موقع داسې دي چې پای کې د روجو نیولو تعلیمات مونږ ته ملاو شوي دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول با اکثر داو اکثر چې د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ د پیر او د جمعرات په ورځ باندې روجي نیولو اهتمام کوو. په دې به روجي نیوله. اوس هم اکثر که تاسو چرته انیکان خلق ویني اکثر دې ورځو اهتمام کوي، خصوصا عرب حرمینو چې مرګري لاړ شي هلته حاجیان او عمرو والا هم مرګري اهتمام کوي. عرب هم د دې خبره اهتمام کوي روجي نیسي، د ګل په ورځ روجي نیسي او د زیارت په ورځ روجي نیسي، دې اهتمام کوي. او دا قرانګي محترمو د دین علاوه د ار میاش 3 روجي د دې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اهتمام وکاو. ایام البیض وتویل کی سوال لسم پیل لسم او شپاړسم تاریخ دا 3 روجي دا به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهتمام کو نیولې وي. او دا هغه په داسې نه کې چې میاش راوخی شي مونږ ته پته لګي دا د سوال لسمې کېدو والا د سوال لسم روزه ونیسه د میاشتې اسلامي میاشتې سوال لسم تاریخ روزه نیول، د 15 تاریخ روزه نیول او د 14 تاریخ روزه نیول دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې عام معمول. بل دا عاشوري روزه نیول، د محرم د لسمې ورځې روزه نیول او سره یا نهم او یا یو لسم یو ځای کول د نبی اسلام تعلیمات دي. محترم دارنګي یوم العرفه باندې روزه نیول، د ذی الحجې په لسم تاریخ باندې په نهم تاریخ باندې د ذی الحجې په نهم تاریخ باندې روزه نیول یوم العرفه ده. په دې باندې نبی اسلام دې اهتمام کړی د روزي نیولې. محترمو او بل یو عمل هغه دای چې کوم مسنون عمل دی، احادیث مبارکو کې روایت راغلي کوم چې موږ خطبه کې ذکر کړ. مسلم شریف حدیث دی، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ چا د رمضان مبارک د میاشت روزي ونیولې او د هغې نه بعد د شوال په میاشت کې 6 روزي ونیولې، د شوال په میاشت کې د ورکوټي اختر په میاشت کې
شپږ روزي ونیولې الله رب العزت بوتا د ټول عمر د روزو اجر ورکړي. بل حدیث مبارک کې راځي د یو کال د روزي اجر به الله ورکړي. علماء کرام یو خبره ذکر کوي، احادیث دو دي، ځان ځاله روایتونه دي. یو کال ذکر دی او بل کې ټول عمر ذکر دی. که صيام الدهر راغلی ټول عمر. تطبیق سره وی کم کس په کم کارونه وری په دې کار وته د کال اجر ملاويږي. شپږ روزي ونیولې او کم مسلمان بندي چې هر کال نيسي، هر کال چې شوال راځي د روزي نيسي، نو د دې اجر به الله پاک د ټول عمر د روزو ورکړي. هم محترم په دې کې د دوه خبرو خیال ساتل پکار دي، په دې دوه خبرو ځان پوهه کول پکار دي. لومبه خبره چې دا د شوال د میاشتې شروع ده، نن دویم تاریخ دی، نه ورځ دویم تاریخ دی. نو په دې میاشت کې لکه باقي پاتې 28 یا 27 ورځې پاتې کې اسلامي میاشت اکثر یو کم دیر شي، یا 27 باقي پاتې دي یا 28 پاتې دي. په دې 27-28 ورځو کې چې کلم د خوخه شپږ ورځې روزي ونیسه، اګه دا سبانه شروع کې او کله بل ورځ شروع کې کپر لپسې نیسی شپږ او کنه ځان ځارې نیسی، یو دیونی ور درې ورځې پس بیا بل ونیسه، دو ورځې پس بیا بل ونیسه، داسې چې څنګه دی خوخه خدا شپږ دی پکې ونیولې د دې اجر به د کال د رجوع د ثواب اجر به الله تعالی درکړي. نو یو پکې دا لازمي نه چې دا پر لپسې نیسی، یو په دې ځان پوهه کول پکار دي. اکثر خلک تاسو کوي ودا به څنګه نیسو، نو یو دغه طریقه ده چې څنګه ستاسو کوي، خو په دې میاشت کې برابر کا، بس شپږ برابر کا. دویم عمل علماء کرام دا خبره ذکر کوي چې دا روزي نیول دا مسنون دي. نو بهتر دادا چې په کوم مسلمان باندې د فرض قضا پاتې د باندې فرض پاتې دي، سبه پاتې دي فرض، بیماری د وجنه د بل څه عذر د وجنه روزي نه دي نیولې، د باندې پاتې دي روزي. نو بهتر دا دي اول هغه فرض ادا کی، هغه دی ونیسي، هغه قضا په د پزیمه چې کومه دا هغه دی ختم کی. وی وجه دا مسنون عمل دی، سنت عمل دی. که بالفرض زندگی وته ملاو نشوا یا ورسته صحت ملاو نشه، بیمار شو، پزیمه به فرض پاتې شي او الله وته مقرر کړی د نیولو، نو بده کې دی اول فرض ونیسي چې کوم د پزیمه باندې پاتې دي، د بیماری د وجنه د عذر د وجنه خورلې دي، اول دا روزي ونیسي، هغه ختم شوي، بیا دې کوشو کې بیا دې ونیسي. نو محترم شریعت معتاده دا رمضان دا میاشت راکړې و دي، دا یو ټریننګ یو تربیتو موتا پای کی څومره تربیت واغست دار سړی په خپل گریوان کې سوچو کی. موږ څومره د موږ اهتمام شروع کو، څومره د نفلونو اهتمام شروع کو، څومره د ذکر اذکار اهتمام شروع کو، څومره د قران تلاوت اوس کو لګیا یو روزانه، اصل خپل گریوان کې سوچو. رمضان داسې نه و، مسلمان داسې نه دی پکار چې صرف د رمضان په میاشت د قران تلاوت کې بیا غونډه میاشت چوټي، بلکې غون کال یو لس میاشت بیا زموږ چوټي، داسې نه ده پکار. موږ دا تربیت حاصل ک اوس روزانه کډیر نشو کولې، بهشکه په رمضان کې مو سپاره ویلې شو، ځان مفارغ کړو کارونه روزګارونه کم کوزو، اوس ډیر نشو کولې، یو رکوع خو ویلې شو کنه، که سپاره نشو ویلې نیمه سپاره خو ویلې شو، یا کم سے کم یو رکوع خو تلاوت کوي شو کنه. شل رکعات متراویح کړي دي، مسنون عمل دی، نفل نه دي، هغه مو کړي دي، خو په دې میاشت کې کډیر نشو کوي، نو د څلور رکعات روزانه ځان نفل ترتیب جوړ کو، تهجد مو کول،
هر سحر په پاسېدو پېشمني کې چا 10 او چا 20 او چا څومره کړي دي الله دې قبول کړي خو چې اوس د هغې نه که ډېر نه شو کوي 2 رکعاته خو اوس ځان تهجد ترتیب جوړ ډېر وخت پورې انسان عادت دي ما تا ګورو په دې ځناورو کې موږ ته ډېر بېکاره ځناور وایو خر ورته وایو د آخر 2 پیرې په اعلان ابوزه راوله بیا تاسو لیدلي یو هغه سر ته متکس ولاړي او هلته متکس ولاړي کوم ځای کې سامان غورځوي او لرې کوي یې دی یو ځای کې ورته ورأچوي خښ دې پرېږدي او هلته ورته یو کس ودرولي هغې دې لرې کوي په دې لار کې ورسره څوک نه وي ولې 2 پیرې صرف ترې راغلی دی مالک بوتو ما ورته 10 ورځې یو کار وکړو روزانه مو وکړو سوچ وکړو زمونږ زه انسان یم دغه خر دی خر چې 2 پیرې په یو لاره بوځې راولي د هغه څه عادت جوړېږي او زما څه عادت جوړ شوی دی خفه کېږې مه خدا ځان سره یو احساس پیدا کړي ځان ته یو مخ ته یو کم شی که مې پیغور ودرو چې بهی زه د رمضان میاشت تېر ورسره رمضاني مسلمانو په رمضان کې مونځونه مو او چې رمضان ختم شو وروره جماعت بند دی بس خبره ختمه اهتمام الله رب العزت موږ تاسو ته بغیر د رمضان نه هم رانصیبه کړي چې موږ د مونځونو اهتمام کوو د ذکر اهتمام کوو د نفلونو اهتمام کوو او څنګه چې په رمضان کې د ګناه نه ځان بچ کړی دی دغه شان دی بغیر رمضان نه ځان د ګناه نه بچ کړو زموږ د الله سره یو تعلق پیدا شي د مرګ هېڅ پته نه لګي داسې وخت کې راشي او ما او تا په بدعملۍ کې یو ما او تا د الله په نافرمانۍ کې یو په هغه لیست کې مو نوم لیکلی شوي کوم چې د الله باغیان دي نو زما په خیال دا ډېره د خسران او د تاوان خبره ده الله رب العزت موږ تاسو تېر د روجې د رمضان مبارک دا میاشت دی روجې خپل دربار کې قبول کړي او الله رب العزت باقي د نور روجو مسنون روجو الله دې موږ تاسو ته په دې باندې د دې نیولو توفیق را نصیب